د محرم میاشت شروع شوه او دا د اسلامي کال چې کوم دی نو آغاز هم دی 1446 1446 کال دا چې کوم دی کال روان شو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت دومره وخت شو 1445 کال شو د شپږ څلوېښتم کال روان شو. محرم کې چې کوم دی نو موږ له څه پکار دي حدیث شریف کې راځي چې د رمضان مبارک نه پس چې کوم دی کوم فضیلت والا روزې دي هغه د څه دي د محرم نه میاشت دی. دا یو ډېر بابرکته میاشت ده. بعضې خلک وایي چې د نحوست والا میاشت ده. ولې په دې کې چې کوم دی نو حضرت حسین رحم شهید شوی دی نو دا ډېره غلطه خبره ده. خیال مو دی په دې کې چې کوم دی نو عمر فاروق هم شهید شوی دی نو دې ته نحوست والا میاشت نه شهادت خو چې کوم دی نو اهو عبادت دی. شهادت خو چې کوم دی افضلیت دی. شهادت کې خو فضیلت راغلی. شهید خو خوشحالېدل پکار دي چې الله یې شهادت ورکړی دی. بهرحال وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې منورې ته راغله. بخاري شریف روایت دی. نو یهودیانو کتل چې دوی څه کوي نو دوی به روژه نیوله په 10 محرم باندې. تپوس یې وکړو دا ولې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله تعالی نجات ورکړی موږ په دې ورځ روژه نیسو. نو پیغمبر اسلام فرمایلی چې موږ خو ستاسو نه زیات د موسی چې کوم دی متبعین یو د هغه خلق مونږ له پکار دی چې مونږ هم روژه نیسو. ستاسو نه مونږ له ښه پکار دی. نو بیا پیغمبر اسلام مونږ هم روژه نیسو نو 10 د محرم به هغې روژه نیوله. او چې په کم کال وفات کېدو نو د هغې نه مخکې وي که چېرته زه ژوندی یم ما نه روان کال به 2 روژې نیسم ځکه چې 10 محرم دا و چې کوم دی یهودیان روژه نیسي. نو مونږ به 9 و 10 یا چې کوم دی 10 و 11 ورسره روژه نیسو. نو په دې وجه باندې مونږ له پکار دا دی چې 2 روژې نیسو. بیا پیغمبر اسلام وفات شو نو وایي نه نیوي خو خبره فرمانه خو شته که نه نو موږ له پکار دی چې موږ څوک 2 روژې ونیسو. اوس چې کوم دی نو زمونږ محرم چې کوم دی 10 دا چې کوم دی نو د شروع پر ورځ راځي او د سعودي والا د 9 پر ورځ راځي. او روژه به څنګه نیسي یا به چې کوم دی د 9 شروع نیسي یا به د شروع زیات نیسي. خو شروع به خامخا نیسي زموږ چې محرم هغه چې کوم دی نو زموږ څه دی شروع پر 10 راځي. نو موږ له پکار دی چې موږ شروع دا 9 شروع نیسو دا به ډېر افضل شي. سعودي هم په پکې راشي زمونږ هم پکې راشي شک نه پکې بچ هسې هم 2 روژې نیسي. خیال مو دی. نو په دې وجه موږ له پکار دی چې په دې سره د یو کال ګناهونه معاف کېږي. په دې روژې سره د یو کال ګناهونه معاف کېږي. لکه روژو نیسو او د الله نه وغواړو الله به ورته انشاءالله اسانه کړي. بل حدیث کې راځي اگر چې حدیث کمزوری دی چې چا په دې ورځ باندې په خپل کور والا باندې اوسخط وکړو فراخي به وکړه الله تعالی په ټول کال چې کوم دی نو فراخي کوي. دا ډېره خوش قسمتي دی. بعضې صحابه کرام بعضې علما بزرګان ایوي په دې باندې تجربه کړې ده وکي داسې ده. نو موږ له پکار دا چې څوک وکړو فراخي لیکن ډېر ضروري به نه ګڼو چې خامخا داسې او داسې. یو کس چې کوم دی نو په دغه شپه باندې 1 درهم ورکړو چې مال دته په لاس باندې میلاوېږي. نو هغه ته چې کوم دی میلاو نه شو یاد لري. نو هغه بیا د عالم نه بیان کې اورېد چې یاره څوک په دې ورځ باندې په دې شپه باندې هغه چې کوم دی ورکړي الله ولې په لاس شل نه ورکړي. دی له پاسې چې کوم دی ما ورکړو تېر کال ما اوس پورې میلاو نه شو. نو شپه کې خوب ولیدو او 2 درهم وله چا ورکړو چې واله دا واله ستانه صبر نه کېږي. الله تعالی ورکوي خو کله په کلاره کله په زر به ورکوي کله په کلاره ورکوي نو چې موږ د صبر نه کار غواړو. بهر په محرم کې خلک نور خرافات کوي چې موږ د دې نه ځان وساتو. څو خرافات پکې کوي مخکې په خلکو چې کوم دی نو په محرم کې چې کوم دی نو هغه به په قبرونو باندې اوبه اچولې. هلکه په قبرونو باندې ولې اوبه اچوي په دې ورځو باندې حسین شهید شوی دی او هغه چې کوم دی اوبه نه دي ورکړی. خیال مو دی اوبې ولې نه یې ورکړی نو هغه چې کوم دی نو په دې ورځ باندې څه شوی دی شهید شوی دی او د تندې د لاس شهید شوی دی. نو هم په قبرونو باندې اوبه اچو. نو هلکه د اوبه خو هلته کې رسي نه که نه دا ته په دې قبر باندې وواچې د اوبه هلته کې رسي نه نو ته چې کوم دی نو ولې بیا داسې کوې. دا جاهلي دغه رسمونه دي د نورو خلکو کار دی زموږ کاردان نه دی. موږ باید ځان ساتو. بیا چې کوم دی په دې ورځ باندې خلک شربتونه ویشي. ولې لکه په دې چې کوم دی نو هغې سره زیاتې شی او دا چل دی هغه چې دی د تندې نه وشي تندې کې شربتونه څکي. خیال مو دی دا خو هغې ته نه رسي که نه. خیال مو دی دا خو نور خلک کم عقل دي چې هغې شربتونه ویشي هغې چې زموږ ګناه معاف شي. ګناه په توبې سره معاف کېږي په شربتونه ویشي هغه نه معاف کېږي. زمونږ خلک هم ناخوی کې کله روجي پخوي او کله شربت ویشي او کله څه کوي کله څه کوي. موږ له دې نه اجتناب پکار دی. زنانو ته پکار دي سړو ته پکار چې دې نه موږ ځان وساتو. ولې که ته وایې چې حسین چې کوم دی هغه سره ظلم شوی دی او هغه یې شهید کړی دی
نو د په لومبۍ تاریخ چې کوم دی عمر فاروق هم چې کوم دی شهید شوی دی هغه په چاړه باندې واله او څو ورځې پروت او بیا وفات شو نو هغه سره هم ظلم شوی نو پای کې تشربتونه نه وشي پای کې خیراتونه نه کوي تعالی حسین نو خالد بيدا ماشومان نو ماشومان خو د پیغمبر سلام په وخت کې ماشومان بیا ورسره ماشومان نو روز خو دې د 500 کال نو وړي بیا شهید شوی دی ګور حسین رضی الله تعالی عنہ ادي خو زامن وسیو کارمه نو موږ هغه شان ماشومان یې ګڼو څنګه چې پیغمبر سلام په وخت کې سودي ماشومان بهر حال بل خبره پکې دا چې دا مخکې میاشت چې کوم د ذوالحجه تېره شوه په دې کې چې کوم د عثمان هم شهید شوی دی او هغه څومره ظلمن چې کله حسین هم دی اوبه نه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله عنه سره هغه له هم اوبه نه ورکړي هغه له روټۍ نه ورکړي کور دی ورته څوک نه پرېښود او سلوي ورځې په کور کې چې کوم دی محاصره کړو او اخر کې چې کوم دی نو غیر را په دیوال باندې راغو او چې کوم دی په نزه باندې ولو شي هغه سره ظلم نه شي نو په هغه میاشت کې تشربتونه نه وشي ولی عثمان رضی الله عنه چې کوم دی نو وړوکی صحابي او ول فاروق هم ول وړوکی صحابي او زموږ ټول تاریخونه اړ ورځ کبوري د تاریخ د کال اړ ورځ دا موږ چې کوم دی په دې کې صحابه کرامو د بزرګانو د اولیاء کرامو د پیغمبرانو شهادت ملاويږي نو دا ټول کال خیرات پکار دی محرم دا ولې خاص کړی دی اصل وجه دا زموږ عزتمند چې موږ په دې باندې پوه نه یو چې دا رسم او رواج د شیعاګانو دی او هغوی چې کوم دی د حسین او علي صاحب او پیغمبر سلام فاطمه بیبي دا مني او نور څوک مني نه د 15 صحابه کرام او پیغمبر سلام سره 15 صحابه کرام مني نور مني نه نو یو څه شرطونه نو موږ نور منو کنه الحمدلله اهل سنت والجماعت علماء ټول صحابه کرام ټول پیغمبران منو نو موږ بیا ټول کار خیراتونه پکار دي نه چې صرف په محرم کې یا چې کوم دی موږ تورې کپڑے چې موږ په کال چې تور کپړو نام ځانو ساتو په محرم کې او دا بیا ساتو خلک کوئی محرم ختم شو چې لسم تاریخ ختم شي نو خلک کوئی محرم ختم شو ختم نه دی لسم تاریخ ختم شو او دا چې کوم دی دا شل ورځې نور چې پاتې دي میاشت یا د یو کم دیر شو یا د دیر شو دا میاشت د محرم پوره میاشت ده دا یاد ساتئ چې موږ په دې کې چې کوم دی دغه نشو البته خپل کار پکې کوو خپل عبادت پکې وکړو او ټول میاشت کوم دی نو الله تعالی دې برابر دی اگر چې بعض یې فضیلت ورکړي دي بعض خلک کوئی په دې کې وعده نشي کولی نه په دې کې وعده کول افضل دی ثواب پکې زیات دی بعض چې کوم دی ازواج مطهرات رشتي په دې محرم کې شوی دی په دې کې زیات ثواب دی او سو کوئی چې د محرم دی لسم تاریخ ته چې کوم دی نو فضیلت د حسین په وجه باندې وشي نه پیغمبر اسلام مچدار وجنی وا نو د حسین چې کوم دی اومنا دا ورسره پیدا شو یا چې کوم دی مدینه منوره ته راو نو ټیک دا ټیم خو نو د محمد اسلام وجنی ول نو د حسین شي شوی دا نو کنه یعنی نو دا فضیلت د مخکې نه روان دي موسی علیه السلام نجات ولا په دې ورځ باندې وشي نو واقعیت په دې کې د شتا لیکن یقیني په دې د یو سودی موږ په کار دی چې په دې کې روزو نیسو عبادت پکې وکړو او په کور ولې پراخي وکړو د خرافاتو شربتونه د روزونه او د اخوا دغه نه چې کوم دي ځانو ساتو نو روزو خیراتونه وکړو او کته چې سره په دې ورځ به کوم ذاته مسله جوړې موږ په کار چې موږ د دې ځانو ساتو والسلام